الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طلباء کرام زمنګ د درس نن عنوان دی ردالالحاد موضوع کې اوسو مفید معلومات تاسو ته بیانو چې هغه ډیر ضروری دي. ملحدین سره چې کله تاسو بحث مباحثه او مناقشه کوئ نو هغه تاسو سره قرآن او حدیث نه مني، تاسو سره نقل نه مني. نو الله رب العزت دا ټول کائنات تاسو د پاره یو کتاب ګرځولې دی، تاسو د دې کتاب نو جوابات ورکوي. خدا اصطلاحات تاسو زده کول ضروری دي. تاسو به د ساينس اصطلاحات هم زده کوئ. دا نوې نظریه د بیگ بینګ چې دا دنیا په خپله پیدا شوې د ماده نه، دا به هم تاسو زده کوئ چې بیگ بینګ څه وخت شوی دی، چا ایجاد کړی دی، په څه طریقو دوی کار کوي. د قدیم فلاسفه او دا نظریه او عقیده وه چې ماده قدیم ده. هغه دا ویلي که ماده قدیم ونه ګڼي نو هلته به اله مني او اله دوی مني نه ده سره. هغه بس دا ماده قدیم ده او د ازل نه را روانه ده. اوسنی چې کوم فلاسفه را پیدا شولو ایډن هیبل او داسې نور 1929 کې دوی دا نظریه پیش کړه چې دغه چې دنیا چې ده نو دا د مادې نه پیدا شوې د انفجار وشو. بیگ بینګ معنی یو انفجار، یو دماکه وشو او دماکې سره د کائنات وجود ته راغی. اوس دې کې بیا دا خبره اکثر زمونږ چې کوم د دې ساينس نه متاثره علما دي او کوم چې په سوشل میډیا دي نو دوی هم دا د بیگ بینګ نظریه د قرآن نه ثابتولو کوشش کوي. دوی وایي چې قرآن کې پلانکې آیات کې راغلي دي او پلانکې آیات کې راغلي دي او په خپل موقع به زه تاسو ته بیانوم. خو یاد ساتئ چې قرآن کریم د ساينس کتاب نه دی. ساينس نظریه دا نن د بیگ بینګ د سبا به دا ختمیږي، بله نظریه به راځي. یاد ساتئ په دې باندې دونه اعتراضات دي موږ د کتاب کې هم کړي، تاسو ته به خپله باندې راشي. نو ګوره یاد ساتئ چې هېڅکله به موږ به د دې ټولو دنیا د کائنات دا زموږ ایمان او عقیده ده چې کلام الله داسې کتاب دی چې دې کې د الف لام میم نه تر والناسه پورې دا د الله کلام دی او په دې کې نه تبدیلی راتلی شي او نه پکې پرځ مثال نقصان راتلی شي. اوس یو انسان په خپله په سترګو باندې ړوند دی او هغه له څه نه ښکاري نو دا خو د دې کائنات څه قصور نه دی، دا خو د انسان خپله ګناه ده. د انسان دا بیماری ده، د انسان باندې دا بیماری لګېدلې د دې وجې نه اوس دا حق نه پېژني. نو چې نه پېژني اوس نو موږ به کوشش داسې کوو. یاد ساتئ مفتی شفیع رحمهم الله په معرف القرآن کې د دې مکمل وضاحت کړی دی. اب تاسو ته مه اعتراضي بیا چې ګوره تاسو به د قرآن آیتونه په ساينس به نه ثابتوئ چې کوم ځینه چې ثابت دي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز. اوس نور ګرځي، اوس د دې نو ته انکار نشي کولی. قرآن وضاحت سره کړی دی. الله رب العزت فرمایي چې دا هر کائنات ما جوړه پیدا کړی دي. اوس دا هر نن ساينس هم دا وایي چې په نباتاتو کې نر او ښځه شته دي. نباتات څه دي؟ دا کوم واښه ګیاګانې میوهجات دا څونه چې دي په دوی کې هم الله رب العزت فرمایي چې دا هر څه مادوبونه پیدا کړي دي. نن ساينس هم دا پیش کوي چې دا نو مطلب مې دا دی چې کوم آیاتونو نه د ساينس دا دغه ثابتېږي نو دا به موږ وایو چې ټیک ده. خو داسې هم نه ده پکار چې موږ د ټول قرآن نه د ساينس کتاب جوړ کړو. نه، دا د احکاماتو کتاب دی. ګوره یاد ساتئ دلته ملحدین به اعتراضات هم تاسو باندې راځي. وایي په قرآن کریم کې خو صرف د جزیرة العرب د علماء او د انبیاء کرامو ذکر دی، دا نور پکې ولې نشته؟ ګوره دا یو سوال دی چې قرآن کریم کې کوم انبیاء کرام ذکر دي دا د جزیرة العرب او د دې په خوا کې چې دا کوم انبیاء کرام راغلي د دوی ذکر دی، نه د یورپ د عالمانو دغه ذکر شته پکې. د یورپ د انبیاء کرامو ذکر پکې شته. د امریکا پکې شته. امریکا خو اوس په 1770 کې ایجاد شوی ده. 1770 کې امریکا ایجاد شوی. لیکن الله رب العزت په قرآن کریم کې بخپله فرمایي چې ما یو قوم ته پیغمبر لېږلی. دوی دلته دا اعتراض کوي. نو موږ ورته وایو چې قرآن کریم د پیغمبرانو د تاریخ کتاب نه دی. د دې دپاره ذکر کړي دي چې دې خلکو مطالبه وکړله چې تاسو نه مخکې څوک نازل شوي دي. نو الله رب العزت ورته په قرآن کریم کې وضاحت وکړو چې وګوره قوم سبا والا ته وګورئ، د خیبر یهودیانو ته وګورئ، عیسایانو ته وګورئ، دغه شانته کې قوم عاد ته وګورئ. دا چې څونه د شعیب علیه السلام قوم دی، د نوح علیه السلام قوم، لوط علیه السلام قوم، ټول دا جزیرة العرب کې دي کنه. دا وګورئ دوی د الله د پیغمبر خبره ونه منله نو الله څه کړه؟ ناکامه کړه، عذاب یې پرې راوست. که دوی ته هغه وخت کې د یورپ خبرې کېدې رښتیا وایي او دوی ته د امریکا خبرې کېدې هغه وخت ورسره چا منله؟ ابوی دا دنیا نشته سره. لکه نن چې موږ خلک وایي فرض مثال دوی چې دا څه مشاهده وویني بس دغه دي نور څه نشته. نه، دا خبره د دوی غلطه ده.
نو خبر دا ده چې کلام الله دا د الله کتاب دی، دا د احکاماتو کتاب دی، دا نه د تاریخ کتاب دی او نه د ساينس کتاب دی. نو تاسو د پاره بسوي تاسو ته عقلي دلایل مولوی صاحبانو زما په خبرو پوهیږئ، تاسو ته به دا ټول کائنات الله رب العزت کتاب ګرځولې ده، د به مطالعه کوئ. جی څه خو نه وایي. نو تاسو به مطالعه د دې کوئ د ساينس باره کې به تاسو سره ځکه دا ستاسو دا دغه چې دی دا ستاسو چې کومه دا موضوع ده د الحاد که نه نو دا ډېره وسیع ده. ګوره ستاسو دا نورې موضوعات دا ټول تاسو سره په نقل چلېږي، ستا ذاتي یوه خبره هم څوک نه مني. ته یو خبر وکړ روایت دلیل پیش کا او سند باندې به دې جرح کېږي چې دا خبره دې صحیح ده او که صحیح نه ده، ته به هلته ګورې. خو دلته به ته څه کې، دلته به ته د خپل عقل په دې ټول کائنات کې استعمالې. نو دغه شانته کې عقلي مثالونه قرآن کې ما تاسو ته مخکې ذکر هم وکړو چې دا ځمکه چې وچه شي الله رب العزت فرمایي دا څوک ژوندی کوي، فاحیا به الارض بعد موتها. دغه شانته کې دا ماده موجود ده، د یوې مادې نه هر څه پیدا کېږي، موږ یو ټیک د پیدا کېږي. په دې ماده کې ژوند چا چولی دی؟ الله چولی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. چې الله رب العزت ورته وایي چې کله وشه نو بیا کېږي. دغه شانته کې دا چې څونه دغه دي پر مثال دا کائنات الله رب العزت ته انسان په باره کې وایي چې تاسو سخت یې که د انسانانو پیدا کول به سخت وي که د اسمانونو او د ځمکو انتم اشد خلقا من السماء وبناها. دغه شانته کې الله رب العزت وایي چې دا بیا څنګه انسان ژوندی کېږي. الله رب العزت وایي چې اول ځل تاسو پیدا کړئ ما دوباره هم نشئ پیدا کولی. نو دا اصطلاحات دا ضروري دي تاسو دپاره. دا عقلي مثالونه مې دې دپاره تاسو ته بیان کړو چې تاسو ته دا څه اصطلاحات دي دا مې زده کړئ او عقل ملحدینو سره دهریانو سره به تاسو عقل استعمالوئ. نو پای کې یو څو دا مفید معلومات چې موږ ذکر کړي دي، اول جبلت دی، دویم عقل دی، دغه شانته کې او خلقت دی، عادت دی، فهم دی، ادراک دی او جذبات دی. نو موږ دلته چې دا ذکر کړي ګوره جبلت او فطرت دا یو دی، دې ځکه موږ ورته فطرت نه ذکر کړی. نو د جبلت تعریف داسې علماء کرامو کړی دی په کومه نوعه کې هغه پوشيده عناصر او عوامل دکوم په مدد سره چې هغه نوعه خپله بقاساتی لکه پیژندل کوي، خپله نوعه پیژني، د خپل نوع سره تعلق هم ساتي، خوراک څښاک هم یو ځای کوي. دغه شانته کې د خپل نسل بقا هم ساتي، د خپلو کې د حیوانات جمام کوي، د هغې په وجه د هغوی نسل تر را روان دی ختمیږي نه. او دغه شانته کې دا ټول راځي. نو دغه شانته کې ولګه لګېږي، دا ټول دا خپل خوراک هر یو مخلوق خپل خوراک پیژني که نه پیژني. آیا دا تاسو به نه کتلی چې زمري کله واښه خوړلي؟ دا هغه د جبلت د وجې نه دی. وایي ملحدین دلته یو دا کوي یاره وایي دلته په حیواناتو کې عقل شته. موږ وایو نه، په حیواناتو کې جبلت دی، عقل پکې نشته دی. د هغې مخکې درس کې موږ 10 وجوهات ذکر کړي چې په حیواناتو کې عقل نشته. که حیواناتو کې عقل وی نو دوی به زموږ په شان آزاد وي. که په حیواناتو کې عقل وی هغوی به پر مثال خپل نظام به لرلی او خپل ژوند به یې تېرولی شوی. هغوی د خپل خیر او د شر نه دی خبر، هغوی په خپل اختیار سره هېڅ هم نشي کولی، دا بل محتاج دي. نو په هغوی کې عقل نشته دی. دغه شانته کې او جبلت په معنا د خلقت سره هم راځي، لکه جبل الله الخلق ای خلقهم، الله تعالی مخلوق پیدا کو داسې په نورو معناګانو سره هم راځي، لکه اصلي طبیعت، مزاج او دغه شانته کې په قران کریم کې جبلت په معنا د خلقت سره هم استعمال شوی دی. بیا په خلقت په کسره د خا سره چې راشي نو معنا د پیدایش دغه شانته کې موجودات داسې او نور معناګانې هم راځي. او د فطرت په معنا سره هم راځي. کله چې تاسو سواله خلقت په کسره د خاص سره چې واخلئ او خلقت په معنا د فتحې د خاص سره چې کله واخلئ نو د خلکو ډیر تعداد ولګ ډیر خلقت راغلو. مونږ ویو کنه و ډیر زیات خلقت راغلو. خلقت په معنا د ډیرو خلکو، دا شانته کې نوع انسان بنی آدم او داسې په نورو معناګانو سره هم راځي. دا شانته کې په سورۃ الشعراء کې په خپل هم د جبلت ذکر شوی دی. سورۃ الشعراء آیات نمبر 134 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین. او تاسو د هغه ذات نه ویریږئ او د هغه ذات نه تاسو ویریږئ او څوک چې تاسو پیدا کړی او تاسو نه مخکې مخلوقات پیدا کړي دي. نو جبلت نه مراد هغه احوال دي کوم معنی چې دوی پیدا کیږي یا هغه لارې او طریقې دي په کوم معنی چې دا نوع فطرتن پابند وي. دا هر یو نوع ګوره د انسانانو خپل نوع ده، د حیواناتو خپل نوع ده، د جناتو خپل، دا چې پیدا فطرتن په منګه چې پیدا غيو پابند وي نو دې ته سوي دې ته ویل کې جبلت وي. دا شانته کې په سورۃ الاسراء آیت نمبر 84 کې هم دا ذکر شوی دی
قل كل يعمل على شاكلته تدوی ته وایا هر څوک په خپل طریقه باندې کار کوي. اوس دلته بیا دی کی مفتی شفیع رحمهم الله په معرفت القرآن کې د دې آیات په تفسیر کې تاسو سره خوشته کنه به راواله خو تفصیل سره به وګورئ. دي آی کې بیا د ائمه کرامو نه مختلف اقوال ذکر کړی دي. وای د دې نه مراد طبيعت هم ده، طبيعت هم مراد ده، عادت، فطرت، جبلت، نیت، طریقه وغیره دا ټول دغه ذکر کړی دي. نو حاصل دا دی چې هر یو انسان د خپل عادات او خپل ماحول او د خپل رسم او رواج په اعتبار سره یو طبيعتي ثاني ګرځي. هر یو انسان دغه شان د بیا د امام ابو بکر جساس رحمهم الله د دې آیات په تفسیر کې فرمایي هر یو انسان د خپل مزاج د انسان نه مانوس وي. لکه په وضاحت شو هر یو علماء کرامو دیندار خلکو دیندار خوخيږي، د ډمانو سره تعلق وي، د غلو سره تعلق وي. د یو اعتراض هم کوي دا ذهن دراله دا خبره وبشي. ملحدین وایي مذهب باندې ولې عمل کوي؟ مذهب د منځ وباسي. موږ ورته وایو مذهب چې د منځ وباسو نو په سبا عمل کوو. دوی وایي چې ځان د پاره خوخه بل د پاره خوخه. موږ دا اصول تاسو کوم ځای نه کړی؟ دا خو واره به خلک دي د کم سړي اصول به خوخه. د خبر د تاسو خیال شته که نشته؟ دی وایي چې ځان ته خوخه بل تم خوخه ټیک شو. دا هو نیمه رب خلک دي 70 رب خلک دي یا 7.5 د چا خوخه له به اعتبار وي. بل یو انسان بغلا خوخه، یو انسان به زنا خوخه، یو انسان به قتل خوخه، یو انسان به ظلمونه خوخه. نو ته به دې ته وایي چې الګ راشي تاسو دا کوي. دا اصول ومنئ نه. دا یا ساتي چې موږ ورته وایو مذهب چې دا ضروری دی. نو دلته خبره د دغه روانه و چې هر یو انسان د خپل مزاج ولا نه مانوس کیږي. لکه دا آیات مبارکه په ذکر کړی دی الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. آیات می صحیح وو او کنه وی راځه لکه یعنی خبيث خدي د خبيث سړو د پاره دي او پاکیزه خدي د پاکیزه سړو د پاره دي. وجه څه ده؟ دا هر یو د خپل مزاج ولا نه سدي دا مانوس شوی دي. دا شان ته کی په معرفت القرآن کې د دې آیات په تفسیر کې لکه د فطرت الفاظ په قران کریم کې هم ذکر شوی دي. د دې په اړه کې بیا یو اعتراض راغلی دی. سورۃ الروم آیات نمبر 30 کې الله رب العزت فرمایي فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. دا د الله تعالی فطرت دی چې پیدا کړ خلق په دې باندې نشته د هیڅ بدلیدل په دین د الله کې. او دلته مفسرینو کې د سلف صالحین اقوال ذکر دی چې دلته د فطرت نه مراد څه شی دی؟ اسلام دی. فطرت نه مراد څه دی؟ اسلام دی. نو دلته د سلور شبهات په معرفت القرآن کې د دې تفسیر لاندې ذکر کړی دي. به تاسو وګورئ. زید الله مختصر بیانوم. دلته وایي مفتی شفیع رحمهم الله ول شبهه ذکر کړی دا. وایي تاسو وایي چې د فطرت نه مراد اسلام دی، خو لیکن په آیات کې ورپسې وروسته په خپله ذکر شوي دي لا تبدیل لخلق الله. د الله په فطرت کې څوک تبدیلی نشي کولی. نو دلته خو زیات انسانان چې دي دا کافر دي او دی چې دي څوک عیسیان دي، څوک یهودیان دي، څوک هندوان دي که نه دي. نو دلته خو تاسو دا خبره صحیح نه راځي که نه. نو موږ ورته دی جواب ورته کړی دی چې دلته پکې بل تفسیر هم شته چې هغه استعداد اسلام دی. موږ وایو چې څونه کافر دي په دوی کې دا استعداد شته، دا صلاحیت پکې شته چې دوی څه شي مسلمانان شي. که چېرته ته مطلقې د فطرت نه مراد اسلام والی تا باندې دا اعتراض راځي. خو که چېرته ته دلته دا بل تفسیر هم ورسره ذکر کړي چې استعداد اسلام دی نو بیا تا باندې نشه. بیا مشوبه دا راځي هغه ماشوم چې حضرت حضر علیه السلام قتل کړو کنه نو ته وای چې فطرت د اسلام دی نو خو فطرتن کافر پیدا شوی. پوه نه شوي؟ دا اعتراض راځي که نه راځي؟ هغه ماشوم چې هغه قتل کړی و خو فطرتن ذکر شوی دی چې هغه کافر و که نه نو ته څنګه وایې پر مثال؟ نو جواب دا دی هغه ماشوم په کفر باندې چې پیدا شو نو د هغه نه خو دا نه لازمیږي چې په هغې استعداد د اسلام د قبلولو نه هغه نه دا لازمیږي نه. که هغه غټ شوی وی پر مثال کېدای شي چې هغه کې خو استعداد الله اچولی ځکه استعداد موږ کې ولې اچولی یاد ساتئ په انسانانو او جناتو کې استعداد دې دپاره اچولی دی چې ته په خپله خوښه باندې کار وکړي. د څلورم اعتراض کې دي دا خبره کړې ده ځله مکمل بیا د دې جواب هم در کوم. دا شانته کې درېمه شوبه پکې دا راځي که چېرته اسلام وایي داسې څیز وي چې دا په فطرت کې ښودلی شوی وي او د دې په تبدیلۍ باندې انسان ته اختیار نه وي نو بیا انسان ته عذاب او ثواب ولې راځي؟
راځي که نه راځي دا سوال ملحدین هم کوي دا یو سوال کوي دا سوال هم در جی خجی ښه دوی دا درېمه شبهه دا ده وایي تاسو وایئ چې دا اسلام د فطرت نه مراد څه شی دی اسلام دی دی ستا په خټه کې ایښی دی د ازل نه ایښی دی نو بیا تا جهنم ته ولې لړه کوي که ته یې وکړې او که ونه کړي بیا تا ته ثواب څه دپاره میلاویږي یو شي ستا ته د مخکې نه مقرر شوی دی نو بیا د دې ستاسو د سبق ویلو څه ضرورت دی لکه صحابو چې ویلي نبی علیه السلام چې وایي چې هر څه متعین دي جهنمیان هم معلوم دي او جنتیان هم معلوم دي نو بیا وایي چې هر څه معلوم دي زموږ تکلیف څه کار دی نو بیا ورته نبی علیه السلام څه ویلي وایي جنتیان به د جنت والا عمل کوي او جهنمیان به د جهنم والا عمل کوي نو دلته جواب دا ورکړی دی انسان په خپل اختیار سره هغه استعداد استعمالوي کوم چې الله دغه پیدا کړی دی مفتی شفیع رحمه الله دې څه جواب هغه استعداد کوم چې دغه الله پیدا کړی دی هغه استعداد دا صحیح استعمال کی نو دله به سزا دته به سمل جزا ملاوي نه دله به جنت ملاويږي او که دا استعداد کوم چې په دغه الله پیدا کړی دا چرته غلط استعمال کین دله به سکیږي دله به جهنم ملاويږي همیشه به پکې وسی پوه نه شوي بیا وایم دا شان د سلورم شوبه دا ذکر کړی دا په حدیثو کې وی ذکر کیږي چې نابالغه ماشوم مړ شي نو دا به د پلار او د مور تابع ګڼل کېږي یهودیان دي په خپله طریقې خښئ او عیسیان په خپله طریقه البته هندوان نه خښئ هندوان نه سوځئ ماشومانان نه سوځئ هغوی حق بخئ دې باره کې د هندوانو باره کې دا خبره مې ذهن نه ونوځي د هندوانو یو عقلي اعتراض او جواب درله ذکر کوم هندوان یو اعتراض وکړو یاره تاسو وایئ چې دا هر څه پر مثال اور اصل دی زمونږ دپاره موږ دا مړی دې ته حواله کوو او تاسو وایئ چې خاور اصل ده تاسو وایئ چې خاور اصل دی خاورې ته حواله کوئ د دې څه جواب دی نو زمونږ دا جواب علما کرام ورکړی دی هغې ولې داسې جواب ورکړو دا اور څه شی دی اور خادم دی که نه دی خادم اور نه بغیر ستاسو څه پخېږي ګیس چې نه خو بس نار ناست یو جلکه چې څه پاخه شي اور خادم دی او خاوره زمونږ اصل دی یو انسان بار ملک ته لاړ شي ګوره عقلي مثالونه بیان شوي دي ګوره ښه علما کرامو عقلي تاسو به مطلب مې دا چې تاسو د خپل عقل به جنګوئ تجربې به پکې کوئ چې د دې دا جواب جوړېږي که دا جوړېږي عقل نه به کار اخلي الله تاسو عقل درکړی علما یې ستاسو عقل الحمدلله د ټولو نه تیز دی الحمدلله ای ورته وایي یو علم الله جواب ورکوي یو انسان بار ملک ته لاړ شي بار ملک واده وکړي ماشوم پیدا شي ماشوم پر مثال دا خپل ماشوم سره ښځه مور سره یو خادمه مورته نیولې ده ځکه بار ملکونو کې اکثر ماشومانانو ته خادم نسی او هغوی وخت نه لري دونه خپل بچي پاللو لپاره خو موږ الحمدلله بس اوسګار خپل بچي غټور الوي کوي بل کار هم نشته همدام کار نه نو دا هغوی خو دومره مصروفیات دي خادم ته ماشوم حواله کړی دی اوس تاسو ته زه دا وایم کله چې وایي دا سړی واپس خپل وطن ته راځي دا ماشوم به د خادم ته پرېږدي او که مور ته به حواله کوي مور اصل ده اب ورته وایي چې اوسه پورې زما نګرانۍ کې د خادم ته مې حواله کړی اوس مې تا ته حواله کړو دغه شانته کې ته چې اور ته حواله کړو دا مړی دا خو د خادم ته حواله کړو نه مور ته حواله کړه چې مور خاوره ده پوه نه شوئ نو دا عقلي مثالونه زمونږ علما کرامو بیان کړي دي او دا به تاسو هم دې پسې به ګرځئ او تاسو ته خپله ملاویږي نو دغه شانته کې دوی وایي چې دا ماشوم دا تابع ګڼلی کېږي د خپل پلار او د مور نو دلته خو پر مثال ته وایي چې دا په فطرت باندې نو جواب دا دی وایي د بعضې د څه موانعو د وجې نه په دې اعتراض باندې پوه شوئ اعتراض دا راځي دی دا اعتراض کړی دی چې تاسو ووایئ چې فطرت اسلام دی نو دلته خو انسان ته پر مثال دا ماشوم چې نابالغه مړ شو په ده خو تاسو د اسلام احکامات نه لاګو کوئ نه لاګو کو نو دا وجه څه ده نو هغه جواب دا دی وایي بعضې څه موانع داسې وي چې هغه استعداد انسان صحیح استعمال نه کړی شي دلته موانع او پلار او مور وګرځېدل چې هغه کم استعداد الله رب العزت په دې ماشوم کې ایښی هغه استعداد ته دا پرې نه غوښتو نو د دې وجې نه د هغه موانع د وجې نه د اسلام احکامات په ده باندې نشي نازل کېدي لکه ډېر داسې مسلمانان یو پر مثال که نه او اوس داسې څه موانع موږ ته راشي یو حکم دی پر مثال یو عبادت دی موږ هغه نه محروم شو اوس د صلات پر مثال ویره ده در باندې
ویره ده تاسو باندې ویره رااله صلات خوف منځم راغله دي دغه شان د ته دشمن دی لاره کې اوس د جمعې مونږ دی د اختر مونږ دی او تا ته اوس ویره ده نو موانع راغو تا د جمع نه پاتې شوي دغه شان د دې د اسلام رکاوټ دا راغی موانع راغی دا پلار امور نو دا څلور جوابات مفتی شفیع رحمهم الله ورکړي دي په معرف القرآن کې دا به تاسو ولته وګورئ دا شان ته کې بیا دا خلقت او جبلت شو اوس عادت ترازو نو عادت په مختلفو معنو سره راځي په طبیعت سره هم راځي په معنا د مزاج سره هم راځي په معنا د خاصیت سره په معنا د خصلت سره انداز سره چال او چلن سره رسم رواج سره عادتونه دي کنه دار سره خپل رواجونه دي قانون سره دغه شانته کې نور مختلفې دغه راغلي بیا عادت او جبلت وغیره کې پر مثال موږ بیا نور وضاحت کړی دی چې په جبلت او عادت کې فرقونه څه دي جبلت او عادتو کې فرقونه څه دي نو په جبلت کې تبدیلی ممکن نه ده دغه متوجه شي په جبلت کې یو عادت دی یو جبلت دی په دې کې څه فرق شته کنه نو فرقونه ذکر کړی دي علماء کرامو په جبلت کې تبدیلی ممکن نه ده لیکن په عادتو کې تبدیلی راځي او جبلت چې په من کې کوم دولګي هغه صفتی هي دا بدليږي هر سړی ته ولګي کنه لګي دا خوب د پاره دا زمنګ دا فطری بم کې دا پروت دی دا جبلت من کې پروت دی په هر حیواناتو کې دا بدليږي نه هو عادت بدليږي زمونږ ډېر داسې مرګري یو عادت لري څوک بل عادت لري کنه لري نو په او چې بس خو پرې دی نو په جبلت کې تبدیلی ممکن نه ده په عادتو کې تبدیلی ممکن ده تاسو چې صرف ملحد سره کېنه او صرف دا ورته ومړه دا یو څو اصطلاحات ته پوښتنه کو والله کده نه ځانم پلاس الله په بدل سره هغه سره لاګان دي بس صرف یو څو د ساينس یو څو فارمولیز د کړي او بس تا ته بلګي چې بس دا ته چې په دې ساينس کې دا راټینګ زمونږ علماء کرام په دې ساينس کې الحمدلله راټینګ کې به ځان نشي خلاصول ته صرف دا اصطلاحات ورته بیان کړي دته د تشریح وکړل ځان به نو خبره چل به مزه شي دویم فرق دار په جبلت کې د خودلو ضرورت نه وي جی جبلت په معنا د سره فرقونه په کې ذکر کاو کنه او کنه دا ذکر شوی دی کنه عادت او جبلت د مخلوق په جسم کې هغه اندرونی میلانات او رجحانات دي د کوم په ذریعہ چې د انسان په خپل باندې هغه شیزونه د ظاهريږي نو جبلت خو مختلفه معناګانې موږ دا ونکړي فطرت معنی مرضی کنه ها څنګه جی دا کوم چې ما ګوره د جبلت خو ما ابتدا د څه نه کړی دا د جبلت نه میکړی دا او جبلت په معنا د فطرت سره مرضی په مختلفو معنو سره راځي کنه اوس موټر سایکل له دې ته اوس موږ موټر سایکل و اخو نور لبل سوې زوګ لبل سوې خدا ټول یو معنا باندې راځي استعمالي عادت او جبلت کې فرق دی کنه جبلت کې تبدیلی نشي راتلی عادت کې تبدیلی راتلی شي اوس بعد ځینو کې په جبلت په معنا د عادت سره شوی دا خو په عادت کې تبدیلی راتلی شي په جبلت کې د سر راتلی نشي تبدیلی جبلت خدا زده هغه کې تا کې ورته د تعریف منګه ذکر کو کړه په کومه نوعه کې پوشيده عناصر دي چې دا د خپل نوعه بقاساتی دا تعریف ته کنه ګور جبلت تعریف څه دی په کومه نوعه کې هغه پوشيده عناصر دا چای خدي دا الله پیدا کړی په منګي په هر نوعه کې خپل پوشيده عناصر موجود دي د دې پښوګانو خپل عادتونه دي د دې مګو خپل عادتونه دي کنه دي ورته تاسو ګور د هر یو په دې کاونټرو کې خپل عادتونه دي په خارو کې خپل عادت دي په توتیانو کې خپل عادتونه دي کم باز کې باز هغه خپل عادتونه دي دا هر یو جبلت په هر مخلوق کې موجود دي سر دې بخلاص نشو تبدیلی ولې راځي عادتو کې تا درس وګورئ تاسو ځان سره دا نوٹ کړئ دلته دا ریکارډینګ کو دا درس ورسو بیا تاسو ځان سره دا ولیکئ زه به لدی جواب درسم دویم فرق دار په جبلت کې د خود لکه درس دوران کې کم سوال وی کنه علماء کرام دې خو متوجه شي کم سوال وی تاسو ځان سره نوٹ کوئ چې د درس دا کیږي اوس درس کې د سوالات او جوابات خبر راشي نو بیا به درس نیمګړی پاتې کیږي او بیا به د درس هغه زمونږ چې کم ذهن کې خاکه خو دې خوشي نو بیا تاسو هم په پوه نشي نو تاسو ځان سره چې کم دغه هغه ځان سره نوٹ کې جواب بدل درکم دویم فرق په جبلت کې د خودلو ضرورت اوس نشته ګوره تاسو ته کم تاسو ذهن کې چې اعتراضات راځي اکثر کتاب کې خپل ذکر شي په جبلت کې تاسو د سره د خودلو ضرورت نشته تا چې خوب راشي د سره تاسو کې سره ولم نشي نه تاسو چا ویل شي شابه ودشه بس تا خپل معنی ودشي لکه په حیواناتو کې
هم دا موجود دی لکه حیوانات خپل کارونه پیژني که نه پیژني هر یو مخلوق هر یو حیوان چې خپل کارونه پیژني او عادت په خپله نه راځي عادت څه کېږي دا د انسان د بل نه حاصلوي اکثر خلک وایي صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند ګوره دا عادت تا کې یا د نیکو نه راځي یا د بدانو نه ته چې کم مجلس کې که د نیکانو مجلس کې ناست وي تا کې به د نیکانو عادت راځي څنګه عادت اوس تا ولیدل چېرې زما پیر دی زما مشر دی دا تهجد کوي تا کې هغه عادت راو د تهجد هلکه وایي ما ته پلانکي ویلي دي دا عادت د هغه تا ته منتقل شو د وظایفو عادت ستا مشر کوي او ته وګورې چې والله دا خو ډېر ښه صفت دی عادت په تا کې راشي یو نسواري بابا دی ولیدلو او ته بس هسې درته یو چونډی واچو طالب جان فرض مثال او هلکه دا خو خوند کې عادت در کې راغی او بیا پرې غوستلی نه شي فرض مثال اوس داسې دا د کرکټ میچ اوس دا یو عادت دی راواوړی دی پې او بیا پرې غوستلی نه شي نو دا اوس یو عادت شو کن خو جبلت کې تبدیلي نه راځي کرکټ ته یو وخت کې پرې غوستی هم شي ګوره عادت دی که نه نو دویم فرق دا دریم فرق دا دی د یو نوع په ټولو افرادو کې کم و بیش جبلت یو شان موجود وي لیکن عادتونه جدا جدا وي دا دریم فرق دی ګوره دا جبلت په موږ کې چې دی دا ټولو کې یو شان موجود دی اکثر و بیش به دا وي ولې موږ ټول یو شان خوراک سکاک دا ټول څنګه چې څه زما دغه دي احساسات دي داسې ستاسو هم دي څنګه چې د حیواناتو د یوې نوع احساسات وي داسې د هغې د ټولو نوع اکثریتو لیکن عادتونه مختلف دي زموږ د انسانانو څلورم فرق دا دی د جبلت په اعمالو کې میلانات طبیعي کېدل ضروري نه دي هغې او په عاداتو کې به میلانات دا قبلول دا ضروري دي چې ستا یو څیز ته میلان وشي په جبلت کې که ستا میلان وي او که نه وي ته به وږی کېږي که ستا میلان وي او که نه وي ته به خوب درځي ستا به اودسماتي ته ضرورت راځي دا اوس تا کې عادت دغه پراته دي جسم داسې جوړ شوی داسې دی خو لیکن په عاداتو کې ستا فطرتن داسې کېدل پکار دي فرض مثال ستا د چه شوق دی زما د چه شوق نشته خو دته که زما ضرورت پیدا شو فرض مثال میلان مې ورته پیدا شو میلان به دې عادت ته به ته میلان پیدا کړې جبلت مطلب خلاصه د دې دا شوه چې جبلت ته د سره میلان پیدا کولو ضرورت نشته او به تا کې وي خو عادت ته به ته میلان پیدا کړې چې دا شی وکړي موبایل استعمال کړي هلکه وګورو راځه نن خلکو څه شیر کړي دي چې موږ یې هم وګورو چې موږ هم دوه درې پوسټونه وکړو جواب الله ورکړو دا ستا اوس هغه فرض مثال شوق دی عادت دی خو دې ته ستا میلان پکار دی چې میلان وي پوه نه شوئ دا څلور فرقونه موږ ذکر کړي دي دا شانته کې عقل او شعور شو نو د خپل ځان نه او د خپل ماحول نه ځان خبرولو ته شعور وایي لکه د دې تعریفات ګوره موږ په ساده اندازو کې کړي دي چې تاسو پې پوه شئ نور په کتابونو الحمدلله ټول موږ د کتابونو راغسي کتابونه په دې باندې لیکلی شوي دي او شعور هغه کیفیت او اهلیت دی په کوم کې چې د فکر د حافظې د حواسو د تصوراتو وغیره احاطه کړي وي دغه شانته کې بیا هوښیارتیا او ذهانت هوښیاره کېدل هغه ذهانت دی چې د دې په رحمت سره ټوله معاشره څه شي مستفیده شي بیا ذهانت څه ته وایي نو ذهانت هغه هوښیارتیا ته وایي چې د دې اطلاق صرف په یو ذات باندې کېږي هلکه وایي دا ډېر ذهین دی د دې اطلاق د ذهانت اطلاق په یو ذات باندې کېږي دا ډېر ذهین دی او د هوښیارتیا خپل انفرادیت پورې محدود کړي کله چې وایي ته دا هوښیارتیا کله د خپل ځان پورې محدوده کړي نو دې ته بیا ذهانت وایي او که د ذهانت اطلاق ته په ټوله معاشره باندې وکړي نو ته بیا هوښیارتیا وایي وایي هلکه ټول ماشاءالله هوښیار دي ټوله کورنۍ هوښیاره ده نو کله که چېرته تا دا ذهانت د خپل ځان پورې محدود کړو دې ته بیا څه وایي او که معاشرې پورې شو نو بیا ټولو ته شامل دي بیا هوښیارتیا وایي پوه نه شوئ دغه شانته کې فطرت او عادت نو فطرت او عادت کې څه فرق دی نو اول فرق پکې دا دی فطرت په انسان کې په خپله موجود دی ګوره فطرت په معنا د جبلت سره هم دی ګوره ښه اوس ګوره مه یې او عادت انسان د بل نه زده کوي ګوره تعریف بدل شو عادت به ته بل نه زده کوې که نه یا که ښه عادت دې زده کړو خو د عالم نه به یې زده کوي بعضې انسانان غلط عادت زده کوي د غلطو خلکو نه دویم فطرت په هر یو انسان کې موجود دی لیکن فطرت دا هر یو انسان کې موجود دی چې هغه یو شان وي اکثریت لیکن عادتونه د انسانانو بیا مختلف وي دغه شانته کې بیا د طبیعت دغه شانته کې تعریف اخو زه بس دا وشو مکمل وضاحت وشو نو دغه زمونږ جذبات جمع د جذبې ده او جذبه هغه وخت پیدا کېږي چې کله بیروني عوامل د انسان شعور ځان ته جذب کړي دا واورئ جذبات څه ته وایي جذبات جمع د جذبې ده جذبه هغه وخت پیدا کېږي دا جذبه موږ کې جذبات را پیدا کېږي که نه چې کله دا بیروني عوامل د انسان شعور ځان ته جذب کړي انسان یکدم خبره واوري هلکه ورشه په کور د لامله شوي د دغه دننه کیفیت در اوچت شي او بس دماغ یکدم بس بیا دا شي
نو جذبات د کوم قانون او قاعدې بیا پابندي نه کوي. خو ورته پته چې لکه دا کار کوي کو الله خلق مې وجني، خو ورته پته چې دا کوم هو سکے. نو جذبات دا د یو قانون او قاعدې پابند نه دي. ځکه د قانون او قاعدې وجه څه ده ګوره، وجه دا ځکه د قانون او قاعدې تعلق د انسان د شعور سره دی. دا څومره قواعد، دا قوانین، دا چې موږ له ذکر شوي دي، د دې تعلق د څه سره دی؟ او دا د سره د شعور په دا کې نه راځي. او جذبات تر هغه وخته پورې پیدا کېږي نه، جذبات تر هغه وخته پورې پیدا کېږي نه تر څو پورې چې دا شعور خپل ځان ته جذب نه کړي. نو جذبات په ډېر کم ځایونو کې مثبت استعمالېږي چې هغه انسان ښه سوچ کوي. دغه شانته کې د ادراک معنا، دغه شانته کې د فهم، دا تاسو دا ټول ذکر شوي دي تاسو ته. نو زمونږ د نن درس دا خلاصه وه تاسو ته بیان شوله. نو تاسو به انشاءالله سبا دا تعریف د فلسفې هم ذکر شوی، دا هم تاسو ته یاد دی. دغه شانته کې سبا به مفید کوم چې اصول دي نو دا به موږ ذکر کوو. دغه ځینې به انشاءالله تعالی سبا زمونږ سبق شروع شي. دا یو شپږ اته اصول دي، دې نه پس دعوه جواب دعوه د ملحدینو سره هغه به ذکر کوو. هغه نه وروسته به داسې کتاب